ګرانو کتونکو سلامونه. دا مهال زه په محمود آباد روډ ولاړ یم. دا پولیس سټیشن مې تاڼه په دې چې څنګه راشي لږ یو څو قدمه واخلي نو دا مین روډ دی. دا روډ چې کوم دی نو زین ته وتلی دی او اخوا چې کوم دی دغه روډ د عمرزو نه راکټ شوی دی او په تاڼه باندې راتاو شوی دی. نو په تاڼه چې راشي دلته کې دا کور د خرڅ دی. دا تاسو وینئ چې دا یې دا لږه فاصله ده. وګوره ښه بس د دغه مین روډ نه موږ رالو. دا کور چې کوم دی دا د خرڅ دی. دا تاسو ته ښیم دا پکې بیټک دپاره دی. دا پکې چې کوم دی د ګیس میټر لګېدلی باقاعده او د بجلی میټر چې کوم دی نو هغه به پکې لګول وي. نو دا کور چې کوم دی نو دا خرڅېږي. 10 مرلې کور دی. 10 مرلې کور 10 مرلې کور دی. دا دې ته وګوره به لږ شانتې داسې وړوکي مرمت پکې پکار دی. نور ښه سپیشل چې کوم دی نو پوخ کور جوړ شوی دی. برچت چې کوم دی څو کمرې دي پکې؟ 4 پکې کمرې دي. څو باترومونه دي؟ ها دا وګورئ چې ما څنګه تاسو ته وي چې بار نه بیټک هم دی. دا د کور بیټک هم دی او درواغ کمره هم ده. دا چې کوم دی نو دا ته بله کمره ښایو. دې ته وګورئ ښه غټه کمره ده. دا 10 مرلې ځای دی. دې کمره کې چې کوم دی نو دا د باتروم اټیچ او باقاعده دا درې هر څه دغه شوي دي. دې خوا ته چې کوم دی نو دې خوا به راشو بلې کمرې ته. دا وګورئ جي دا کمره ده. دې ته وګورئ ښه زبردست کمره ده. دا پکې اټیچ چې کوم دی نو باتروم دی. تاسو ته زه ښیم د دې وایي 80 لاک روپۍ. ها 80 لاک روپۍ وایي خو ګزاره پکې کوي. دا نه چې دغه پیسې به اټل وي یا به دغه پیسې چې کوم دي. دا وګوره چې دې ته راننوځي نو بیا چې کوم دی نو دې خوا ته وګورئ جي دا پکې بله کمره خاله اولته کې اټیچ باتروم دا پکې دغه شوي دی. خو بل دا ځای دی کمرشل ځای دی او بالکل د عمرزو بازار کې چې کوم دی لکه ډېر کلو ماحول کې. دا پکې کچن چې کوم دی نو کچن کې به ټکه پکه مرمت پکېږي. خو ځای چې کوم دی نو زبردست په دې دی چې د دې ځای کې مرله چې کومه ده نو هغه په لکونو کې ده. دا جي دا پوړی دی پکې. ها ارې پوړی دا پکې پوړی دی. برچت ته پکې رالو. برچت چې کوم دی نو بره پکې دا وګورئ جي بره پکې بیل یو کور دی. دا کمره ده پکې د ستاسو د وړاندې ده. په دې کمره کې غالبا چې دلته کې څاروي تړلی خو دلته به څاروي څنګه راخېجول دا یو سوال دی. ښه هغه پکې هلته کې پکې باتروم دی تنور دی او بالکل محمود آباد بازار دی او لنټري کور دی. ښه دا یو دا بازار ټوله شپه کولو وي نو بالکل دا په بازار کې کور دی. په بازار کې داسې ځای کې کور دی چې کړېدل پې نشته. غټه لار ده ورته چې ګاډي راتاو کړي نو دننه ورته ګاډي خو راتاولی شي. 2 نمبر کور دی. په لار کې 2 نمبر کور دی. دا مین روډ ده چې راځي نو دا ګرانو کتونکو دا هم درته یو بل کور په ګوته که څوک ځان لاخلي نو بچ چونې پکې کول دي مرمت یې پکې کول دي او ښه پوره رعایت پکې شته. خو بیې دوی 80 لاک کوي. دلته کې 10 مرلې ځای دی نو چې دلته به 5 لاک روپۍ مرله واچوي نو 50 لاک خو د دې ځینو راځي چې مرله واچوي. او بیا چې کومه ده آبادي ده نو لنټري آبادي ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د آبادي چې نن سبا یو کمره جوړی نو چې دغه مې نو د 5 لکو نه پې بره راځي. نو بالکل راتلی شئ دې کور کې او دا کور چې کوم دی نو اخیستی شئ. په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ. ډېر زبردست کور دی او په زبردست ځای کې دی. مننه. او ګرانو کتونکو زه چې تاسو ته څومره کورونه ښیم نو دا د ایمان پراپرټي ده سوري لاندې. ایمان پراپرټي چې کومه ده ښه باوري ښه یقیني تاسو ته انتقال په لاس چې لاول تاسو مطمئن شئ بیا کور اخلئ. چې لاول تاسو مطمئن شئ نو بیا ځای اخلئ. او په دې وخت کې په 28 لاک یا په 30 لاک باندې تاسو چېرته ځمکه لیدلې ده د ایمان پراپرټي سره ده. د بزنس لپاره د کاروبار لپاره دومره ښه ځمکه چې هغه 6.5 جربه ځمکه ده د هغې دپاره هم رابطه کولی شئ. دا ما تاسو ته 3 کورونه وښودل. یو کور چې ما وښوده نو هغه 1.20 لاک روپۍ وایي او هغې کې هم ښه پوره رعایت دی. بل کور چې مې درته وښوده نو هغې 65 لاک روپۍ وایي هغې کې هم رعایت شته دی. دا مې درته بل کور چې کوم وښودو نو په دې کور کې هم چې کوم دی نو ښه پوره رعایت دی. 80 لاک روپۍ وایي. رابطه وکړئ او خپل جوړ توړ وکړئ او دا ځای واخلئ. مننه.